مستمر اوسېږه په پرېښودو د شرک او د عبادت د اوسه وی فحمی الوحی بیا گرم شو وحی وتتابع او پرلپسې شروع شو. نو د تطبیقو کې ابن شهاب زهری چې په خپل د حدیث نه معلومیږي چې یا ایها المدثر بعد فتره الوحی دی او په خپل د حدیث نه معلوم شو فیض الملک الذي جاءني بحراء هغه ملائکه چې مخکې راغلي و په حرا کې معلومه ده چې یو ځل مخکې راغلي و د ادم جلت للی. نو شوافی چې وای چې یا فاتحه دا کمزور قول او چې چا ویل یا ایها المدثر نو دا اول اضافي دی نه حقیقي اول بعد فتره الوحی لا او دین د احناف یو رای معلومیږي. شوافی او احناف یو مسله کې خلاف دی هغه دا چې دا بسم الله جز د صورت ته کنه نو چې اول نه په اقرا بسم ربک الذی کې بسم الله راغله نه په یا ایها المدثر کې راغله. فاتحه کې به مرسل روایت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. نو چې کوم دواړه سورتونه اولی حقیقتا هغه کې بسم الله نشته نو بسم الله تجز د سورت ویل دا صحیح قول نه دلیل نه لري. که بسم الله جز د هر سورت وینو پکار دا چې شروع د بسم الله نشوي. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی آداب د قرآن استادی خو جز د سورت نه ده. او بسم الله کې الله راشد درې قول دی. امام مالک سے بھی نہ جز د سورت وی نہ جز د قرآن وی بغیر د سورت نمل لا. احناف جز د قرآن وی خو جز د هر سورت نه وی. شوافیو کی مشهور قول دار چې جز د فاتحه دی او جز د هر سورت هم دی او یو قول دار چې د فاتحه دی او د نور نه دی. نو هغه چې هر سورت شروع کوي په مانځ کې کتا سو شوافیو پسې مونږ کو ناغي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله او به چې ولد والین وینو به بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. فجدا کې بعد شوافی امامان شته او په اماراتو کې مشته او مصر کې شام کې بسم الله دا چې څوک جزئی وینو دوی جهر کوي او چې څوک جز د صورت نه ویني هغه جهر نه کوي. نو دریو مذهبونو کې جهر نشته. امام ابو حنیفه امام مالک او امام احمد ابن حنبل او د شوافی په مذهب کې غیر مقلدین هم په خادل تجهر کاو خو چې عرب رااله هغه جهر نه کینو دوی مرته هغه پرې خو دی خو د عوام په طرف له ذکر مجتهدین کله په خپل غیر مقلد په خوانو افغانستان د مسائل نه مخکې چې عرب اړو دلته نه وی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. ځکه حافظ ابن حجر شافعی دی نو دوی اکثر ادله په قرات خلف الامام کې امین بالجهر کې بسم الله کې د حافظ ابن حجر نرالی د فتح الباری مسائل را چې کوم مشهور مسائل د شوافی دي دا غیر مقلدین هم دي. نو دلته اوس بسم الله پرې خدا اوس نه وای دغه چې عرب نه وای نو چلون ولون فيه حکمت نه کار دی خيار دي کړه زمون پشان خونه دي چې حنفي لمنم نیول بل غرسته اکا چراغلی و په حرا کې دل ترالا نو معلومه دا چې محکم راغلی و. اوس یو سندی اصطلاحی خبره د اخیری متابعه ما طویل متابعات و قسم متابعه موافقت دراوی دبل راوی سره په لفظ د حدیث شریف کې. نو متابعات و قسمه ده یو ته متابعات تامه وی بل ته متابعه قاصره. تامه دیته چې موافقت دراوی دی او بل راوی سره چې مظنون التفرد وی په دغه لفظ کې یو لفظ دی چې جوړ دی راوی فقط ذکر کړی دی نو چې هغه سره موافق پیدا شنو دیته متابعت تامه وی. او اکثر د حاشیو کې وی چې د اول سند نه مظنون التفرد راوی او که دا په شیخ کې یا په شیخ او شیخ کې موافقت راشي نو دیته متابعه قاصره وی. نو دلته ګوره ماته تابعه عبد الله بن یوسف
دا هو ضمیر چا ته راځي؟ دا به د قرینې د مقام نه معلومې او د سیاق او د سباق د حدیث. دا به هو ضمیر راځي د لومبي راوي ته یحیی ابن بکیر ته. یحیی ابن بکیر سره موافقت کړی دی عبدالله ابن یوسف او ابو صالح. دا ټول شاګردان د لیث کاکا دي. نو عبدالله ابن یوسف او ابو صالح دا موافقت کوي دا په لفظ د حدیث کې د یحیی ابن بکیر سره. دا د اول د سند نه متابعه شو نو متابعه تامه شو په عام اصطلاح کې یا د مظنون التفرد راوي سره. وتابعه هلال مرداد عن الزهري. دا دویم تابعه ضمیر چا ته راځي دی چې عن الزهري وي نو معلومه ده چې د زهري شاګرد ته راځي دی. ځکه دی هلال ابن رداد موافقت کو دا بل راوي سره په زهري کې د زهري شاګرد په اړوند سند کې څوک ته اوخیل کاکا نو تابعه ضمیر راځي شو خیل تا. نو هلال ابن رداد موافقت کوي د اوخیل سره په روایت د دې لفظ د حدیث کې د ابن شهاب زهري نه ان ابن شهاب سره مونږ ته معلومه شو چې دا موافقت چا سره یادای دا اوخیل کاکا سره ځکه اوخیل هم د ابن شهاب زهري دی. او وقال يونس ومعمر بوادره ای دا زهري نور شاګردان دي یونس او معمر دي دی بوادره ویلی دی. دا یرجف فؤاده کی اصلی کلام دی. فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجف فؤاده. دا دې دویمه صفحه په دویمه کرخه کې صفتین په دویمه کرخه کې لفظ راغلی دی کنه. فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجف فؤاده. حضور پاک دا آیاتونه ځان سره وروړو په واپسې راتلو کې په دې حالت کې چې زړه ډګېده. نو بوادره دی که فؤاده دی. نو د زهري سلور شاګردان دي. ګوره یو عقیل کاکا شو چې یحیی ابن بکیر او عبدالله ابن یوسف او ابو صالح داغه شاګردان دي. او یو هلال ابن رداد شو ان د زهري برای راست شاګرد شو. نو د زهري یو شاګرد هلال ابن رداد او بل شاګرد عقیل او خیل دا دواړه فؤاده وي. او یونس او معمر یو دو شاگردان دی د زهري هغه بوادره ویلې. نو د زهري سو شاگردان شو سلور. یو عقیل کاکا چې دا غدري شاگردان دي. یو په اول د سند کې ذکر شو دو په متابعه کې ذکر شو عبدالله ابن یوسف او ابو صالح. دیم فؤاده ویلې. او هلال ابن رداد دا عقیل سره او خیل شاگرد د زهري دی د مرګره دی په سبق کې. نو هلال ابن رداد هم د زهري نه فؤاده ویل دی. خو د نور شاگردان دي د زهري نومې معمر دی او نومې یونس دی هغه بوادره ویل دی. دا د محدثینو کرام احتیاط دی. منطقین وایي ځکه مفهوم یو دی نو سب علا پریوتا که فؤاده وي که بوادره وي. او محدثین وینا چې لفظ د مصطفی او لفظ د حدیث کې څوک فرق رانه والی چې چا سویلی دی مقشان بوای. نو منطقیان مفاهیم ته ګوري او اکثر دا چې نه پیږي نو دی وایي دا روایت بالمعنا شو معنی صحیح ده دی وینا چې کوم لفظ د مصطفی او لفظ د حدیث صحیح وي هغه به نقل کې. نو فؤاده دور اویانو ویلې عقیل کا او خیل او هلال ابن رداد د زهري په شاګردان او د نور شاګردان دی هغه بوادره ویلې. بادرم وخت ته د وګي د پاس فؤاد خو پرده ده زړه. بادره که تاسو خیال یې د مثال په شکل وای وا یا میخه والته لرګي اخلاص کوي یاره دا غي بدا یو طرف رپی د سړی مرپی خو هغه کمیسه اوسې ښکاری نه د خدم رپی خدای باندې لختره اوچته کیا په جنې یو وخت امتیاز ضروري او داسې ماتي دا نه کمزوري شي علامه غوام 2000 به امتیاز وکي لیدلم غوام سروري دي کنه ور ما غوا سروري دا ګډه مې سروري خپل غوا غوري پر دینه او میخه مې سروري نو غواله چې لختره اخلاص کې امتیاز ضروري او دا طرف رپی داش جنیم چوه کنه هغه امتیاز تیزی او داسې ماتي او دا طرف رپی
نو بادره مخامخ زړه سره یو وحره اصلي زړه رپی نو دا ځلا اثر په بدن کې راځي. نو چا تعبیر په بوادره سره کړی، چا تعبیر په فؤاده سره کړی، او آخري مطلب یو دی، یعنی دا سیاره پیراله چې زړه مبارک خوځیدل، خو زړه خو محسوس نه دی، زړه خو نه ښکاري. نو دا هغې حس بس نه کې دا د غوښې نه چې هغه په یو جنب ایسر کې زړه ګورې د دې کې سره دو ګوتو په فاصله کې دا ګستی دی، دوی سره په فاصله کې زړه دی. او الله وړی د قلب ته ځکه قلب وایي چې مقلوب دی، همیشه سیس چې وي نو لاندې ویښې غټې سرې اوتي لکه د ټیپر د مولې د الو، او زړه چې دی لاندې طرف یې غټ دی، بره طرف یې غټ دی، لاندې سکروتی ده ځکه ځوړند دی داسې، دا طرف یې غټ دی داسې خوځي. وما سمي القلب الا لانه يتقلب، زړه داسې نه داسې خوځي. اوس خو دغه راغلی دی کمپیوټرایز نظام دی، شیشو کې به یو مریض زړه ګوري نو تا ته خپل زړه ښکاري، هغه به ویني چې حرکت کوي، داسې په زړه کې لاس له حرکت، نو چې دا حرکت تیز شي یا یاره پرې راشي نو دلته غوښه کې اثر، نو چې چا فؤاده ویلې نو زړه خو نه ښکاري، نو زړه په کوم دی معلومیږي، په دې بادره باندې معلومېږي. بادره هغه لحم ته وایي چې د پاسه د زړه وي. نو دو شاگردان د زهیر یرجف فؤاده وایي، او دو شاگردان د زهري هغې بوادره ویلې دی. مطلب یو دی، خو دوی احتیاط کوي چې لفظ د حدیث کې څه فرق را نشي، او هر لفظ خپل دعوی ته منسوب کړي. حدیث کې به اندازې احتیاط ته معانی او مفاهیم ته منګوري اواده الفاظ سره. آخری خبره د دې حدیث مبارک مناسبت د باب سره سره او د آیات سره مناسبت د بدل الوحی سره خو په ټول وجوه کې ده. ځکه اول ته دا معلومه شو چې ابتدایي وحی سوا هغه خراب، اول ته دا معلومه شو چې ابتدایي مکان سو هغه حرام، اول ته دا معلومه شي اول حالت د حضور مبارک په وخت د وحی کې سو هغه باندې دګېدل لاله، او اول خطاب د وحی چا سره کړی د خدیجه الکبرا سره، او اول شخص خارج د کور نه غصب ته ورقه بن نوفل، اول کیفیت او قصص او غداوا. نو د ټول اولیت پکې راغی، اولیت په اعتبار د وحی د مکان د کیفیت او د خلقو د دن خلقو د کور او د بار د خلقو. اب اول بعد فترة الوحی سو غیا ایها المنتصر، نو باب کیف کان بدل الوحی تسنبت. اب د آیات انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، اغه سره مناسبت سره اپ هذا الناموس الذي نزل الله على موسی، دا ناموس چې خدای په موسی علیه السلام نازل کړی. نو چې موسی علیه السلام د څنګه وحی شو تا تم دغه شان وحی کیږي. نو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، نو دا باب سره مناسبت راغی او دا آیات سره. نو دا حدیث من کل الوجوه مطابق ته دا باب او دا آیات سره. وصلی الله علیه بس ته کو مخکې خدیجه بیبي د دې امت مؤمنه خو نه، د لوی فطرت سلیمه خاوند نه، به اول ایمان نه ورنه په حضور پاک اول خو څوک مؤمنان نه. تفر الرحمن دعوه د نبوت کنه ما خو نه اورېدل، دا څه کوي ټول څه ما دا شیعاګان وي، دا خبره غلطه ده. ته نم کې خودل څنګه دي داخنه دي عزا د بت نم ده، افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمه ضیزا. عزا د بت نم ده، مناف د بت نم ده، دا نمونه کې خودل باندې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة
قال حدثنا سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سيد أنا أحركهما لك أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. نو سلور مباحث تقیہ اللہ ہے. اول معنی دا حدیث شریف تحقیق دا الفاظ و دا اعراب دا معنی. دیم یو اصطلاحی بحث دے ضمناً. دریم دے آیات مبارک یو اشکال لے. اور سلورم تطبیق دا حدیث شریف دا باب سر مناسبت دا حدیث دا ترجمے سر. سند کے اول خبر سند نمونو بیان پر اسماء الرجال کے راغلے. آخری شخص سعید بن جبیر دے اور پس ابن عباس. نور راویان و بیان دے فلان کی وقت کی پیدا دے فلان کی وقت کی وفات. سعید بن جبیر دے علماء پنیز افضل دا تابعین دے. دے ابن عباس سے خصوصی شاگرد ابن عباس آغا تفسیر معتبر دے چی پواسطہ دا معتبر ثقات و شاگردان ہوئی. لیکن سعید بن جبیر مجاہد دا چکم مصحف دا ابن عباس دے دا پس صحیح نہ دے. لیکن عادت مقاتل ابن سلیمان نقل کئی و داغن صاحب ابن یزید کلبی ذکر کئی. مقاتل ابن سلیمان ضعیف دے و صاحب ابن یزید کلبی متهم بالکذب دے. مگر اچھی چھاپ دے تفسیر مصحف دا ابن عباس دا قابل اعتماد نہ دے. دا ابن عباس آغا تفاسیر و اقوال قابل اعتماد دی کہ داغن ثقات و شاگردان و نقل کری و پا بخاری و پا مسلم گری. لیکن دیر تفاسیر کے حوالہ پہ ابن عباس ورکیو خبر ثابت نہیں بھی اسمان دا زبرجد دے و فلان کی دا سروزر دے و فلان کی دا تچائے. نو سعید ابن جبیر دا آخری مبارک شخصیت تے چھ حجاج ابن یوسف ظالم شہید کرو اور دعا کو روے خدا زمانہ پسے پا بل چامو مسلط دنا پسے بے بل سکنے وجلے. سید ابن جبیر دے ابن عباس عبداللہ ابن عباس دا حضور مبارک دا ترزوی اور بیان میں عبداللہ راش کہ وفات کی دن نبی کریم دے تقریباً 2 سال عمر دے. نو لا بالغ شوی نو دی وجہ نخپل احادیث چی دا سید الکائنات توری دلی دی نستو علماوی پینزی دی سیدہ چی ولس احادیث اوری دلی دی. نا پر روض الباسم فی الزبیان سنت ابی القاسم کی لکلی دی. نو ولس احادیث دا برائے راست سید الکائنات توری دلی اور روایات تی دشپارا سونا زیاد تھی. مراسیل دا صحابون دا صحابون اوری دل دا مشرانونا خودی دا غینم وانلی. نو مرسل دا صحابی حجت تے مرسل دیتا ہوئی چے آخری دا ذکر نشی صحابی ذکر نشی. نو ابن عباس عام روایت دا مشران و صحابون دا پخپلا روایت کم کرنے دا تحبر العرب و ترجمان القرآن.
دے دیتا تفسیر قصے بیان کے میں انشاءاللہ طائف کے خط آخری عمر کی نظر ختم سے ابن عباس وائی دے آیات پر تفسیر کی دا آیات دا تفسیر دی آخری خط کے حدیث شریف ودلتے دا وحی پا مناسبت کے روڑی ذکر دی یو حدیث سو دل روڑی دے آیات پر تفسیر کی صورت قیامت کے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فاذا قرانا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا دے آیات پر تفسیر کی ابن عباس سے بوئی خارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا سید الکائنات ببرداشت کو دنزول دا وحد وجنا سختیلا يعالج يتحمل ويتقاسى برداشت کو دے دا تنزیل دا وحینا شدت لارا سختی بے برداشت کولا دا وحی راتلو پا وقت پا نبی کریم بشدت راتو دا باغا برداشت کو يعالج يتحمل ويتقاسى برداشت کو وکان مما يحرك شفتيه دا کان ضمیر کے دو احتمال دی او ما کے درے احتمال دی اول لکان ضمیر علاج تراجی دی چپا زمن دا یعالجو کے ذکر دی معالجہ مستر تا ضمیر دا مؤنث و مذکر دوار راجی کی گی وکان او دا برداشت دا مما يحرك شفتيه بسبب دا تحریک دا شفتین دا شنڈ مبارک بے قضول نما دا ما سبب شو وکان ذالک من سبب تحریک شفتيه او دا برداشت کول دا تکلیفی دا وجه دا قضول دا شنڈ مبارکونو شنڈ مبارک بے زرزر قضول نو کان ضمیر معالجی تراجی چی پسمن دا یعالجو کے دے او ما سببی دے او یحرکو پا تاویل دا مستر کیو گردہ ہے وکان هذه المعالجتو بسبب تحریک شفتائه او دا برداشت دا پا سبب دا خوزول دا شنڈ مبارک بیم احتمال پکانا کدا چی نبی کریم تراجی دے وکانا و رسول اللہ نما کے بید بے احتمال ہے اولدا چی ما مما مجموعہ ما پمانا دا ربما سرده وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما يحرک شفتیه دیر کرتا بحضور شنڈ قدولے مما پمانا دا ربما سرش وکان رسول اللہ ربما يحرک شفتیه حضور مبارک بڑیر کرتا شنڈ خزول دریم دا چھ ما پمانا دا من سرد ولی مما پمانا دا ربما سر رازی دا دے شاہد عربی دا دے وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً تواصى بها الأبطال سجينا وإنا لمما نضرب الكبش ضربة وإنا لمما لربما دریم احتمال دا چھ ما پمانا دا من وکان ممن يحرك شفتیه وہ حضور مبارک داغ خلقنا چھ تحریک دا شفتینوی کاؤ ما پمانا دا من سر رازی لکا خدای وی فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع نو ما دلتا پمانا دا من فانکحو ما طاب من طاب لیکن ناری نو زنانا خو زویل قولو ندی ما خو پا غیر زویل قولو کی استعمالی نو دلتا ما پمانا دا من نو وکانا
ممن يحرك شفتيه. نو د دې جملې درې معنا مې راته وکړه. اوله وكان هذه المعالجة بسبب تحريك شفتيه. لا يوا بما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يحرك شفتيه. دا دوا درېما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يحرك شفتيه. دې تحریک د شفتینو کې او په وخت د تنزیل کې شدت ولې سختی محسوسوله. اول خو وکی خودلو استماع و کلام د جبریل ته، دیم تکرار دا غیب او چرانایر نشي، دریم فهم د مقصود دا غیب خیال کول چې معنی سره. نو په یو سات کې استماع، تکرار، توجه، لفهم، دا درې واړه په یو ځل جمع کېدل ګرانې، نو سبب د تحریک او دا سبب د شدت دغه ام وریدل شو، ام تکرار شو، ام خیال معنا او مقصود تشو. نو درې واړه صفات په یو ځل جمع کېدل په سید الکائنات سبب د شدتو. نو خدای ور سره وعده وکړه چې دا یو کار کوه ته دې دوه نه بېغمه اوسېږه، بس غوږ ده بیا د هغې تکرار ستا په ژبه او د هغې د معنا زړه ته ستا راوستل، دا زما کار دی، دغه غم مه کوه. ته بس غوږ کښېږده، بیا ستا په ژبه یې راوستل چې هېرېږي به درنه نه، او د هغې فهم او مراد دا زما کار دی. نو درو کارونه چې سړی په یو ځل کوي، نو خدای ورسره وعده وکړه چې دا دوه مه کوه، دا یو کوه، بس غوږ ده. پوه شو؟ نا ګرانوالی په سبب د دی چې سید الکائنات به په یو وخت کې درې عمله کول، یو استماع، یو تکرار، یو توجه للمعنا والمقصود. نو خدای دا یو ورتوی یو کوه، دوه مه کوه، صرف وقت ده، استماع کوه، تکرار ستا په ژبه یاد ساتل، او فهم د مقصود او د معنا دا برته څه کوم هغه مې مه کوه. نو وکانه ممن يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس شاگرد ته سعید ابن جبیر ته وایي زه درته شونډې خوځوم لکه څرنګه چې به حضور مبارک خوځ، داسې کړ. نو سعید ابن جبیر خپل شاگرد ته وایي زه درته شونډې خوځوم لکه ابن عباس چې ما لیدلی، نو هغه ورته شونډې وخوځولې. نو شاگرد ته وایي زه درته شونډې خوځوم لکه څرنګه چې ما خپل استاد لیدلی. نو تر امام بخاری پورې تحریک د شفتین او د هر راوی عمل لاغه. نو دیتا حدیث مسلسل به تحریک الشفتین وای. دا ترستو خبره کوم. نو دا وای ابن عباس شنو خذو لك حضور مبارک چې خذو لبا. وقال سعید سے وای اوس ابن عباس سے لیدل. ابن عباس ته یا حضور مبارک په خپل شونډې مبارک خذو لوي، ځکه ما وای په ابتدا کې دا سکول، ځکه د ابتدا نه لیدل ابن عباس او کشر یې د بل صحابي نه اوریدل دي، خدای صحابي نه می وانهشت. د دې وجه ابن عباس دا څنګه وای کما رایت رسول الله، بلکې دا وای انا احرکهما کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحرکهما. زر تحت تحریک کو ملکه حضور چې وکاو، نو حضور د پخپل لیدل دي په دا وخت کې، او کله بل صحابین نقل کوي، نو دواړه احتمال لري پکې. ما سنوي کما رایت رسول الله، او سعید ابن جبیر وای کما رایت ابن عباس. ما خو پخپل استاد لیدل دي، او د ابن عباس د کلام کې دواړه احتمال شته. ممکن ہے چې سید الکائنات پر زړې قصې حکایت کړي، او دا ممکن ہے چې یو بل مشر صحابي نه اوریدلی چې هغه حضور مبارک په دغه صفت او حال لیدلو په خپل جون کې.
وقال سيدنا أحرك ما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنه فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى خدای دا آیات نازل کر لا تحرك به لسانك لتعجل به مقدوا پلستو دا قرآن جب اخبرا چه تلوارو کی پس دکڑ داغی و پایات داغی کی ان علینا جمعه و قرآن زما پسیمه دی جمع کول دا قرآن ستا پسینکی و لستل دا قرآن ستا پا جمع قال قد جمعه لك صدرك یا جمعه لك صدرك صدر کے دو احتمال ہے یا مرفوع نو جمعه لك صدرك جمع کئی با قرآن ستا سینہ یا جمعه لك فی صدرك جمعه فاعل خدای دے جمع کئی بے تعالی رستا خدای ستا پسینہ کے نو صدرك منصوب شو بنزل خافظ یعنی جمعه لك فی صدرك خفی نشتا نو منصوب بوے جمعه لك صدرك جمع کئی با خدای پاک تعالی را قرآن ستا پسینہ کے نو صدرک چی شنو فاعل شو جمعه او اسناد مجازی شو او چی صدرک شنو منصوب بنزل خافظ او دا جمع فاعل خدای پاک و تقرأه لولبه غمی مکا وسینه به در لیادی او پجب به لوله پیدا قراناه نو چکم وقتی منگا تا تلولو یعنی زمان ملائکی تا تلولی دایا اللہ نے کم فعل کی چی دخل دا اسباب و دا ملیکوی خصوصا آلتا خدای پاک تعبیر پا جمع سرکے انا انزلناه قرآن عربیہ قرآناه لستل با حضور مبارک تا پا واسطہ دا جبریل کی دا خدای دا غین تعبیر پا جمع کئی فائل حقیقی خدای پاک تے او دے واسطہ را فیدا قرآناه کم وقت چی منگا لولتا تا قرآن ملیکی بلستا ملائکی پاکی شامل دی تعبیر تے پا جمع شو دویم نکتہ دائی گوری دا بادشاہ تعبیر دا ذان اکثر پا جمع تعظیمہ منگ بادشاہ بدا کارو کو دا زمون فرمان دی منگ در تدا حکم کو نخرے بادشاہ رے ویدا قراناہو چی منگی تا تلولو نخرے تعبیر دا ذان پا جمع سراو کو لیکن بادشاہ یا پاکی دخل دا ملائکو دی نا تعبیر تے پا جمع سراو شو فیدا قراناہو چی منگی لولو پتا فتبی قرآن خیال کوا دلستو داغے قال فاستمی لہو وانصت دا وقت وکی دا خاموش و سیکا دا مانا دا اتباع دا قرآن استماع قصدن و ارادتن متوجہ کی دو توئی وانصت و خاموش و سیکا دیکھا خاموشی چنین بے استماع کی گی جس سڑے خبری کی نو دبل چا کلام مسوری ثم ان علینا بیانا نو بے داغی وضاحت زمونگا پزیمہ دے داغی معنی بتا تخیو مفہوم مراد و مقصود داغی پا تفسیر کی وی ثم ان علینا ان تقرأہو بے پا منگا دا چھ منگ بے دوبارہ لولو پتا دا بیان تفسیر دلتا پا تقرأہو سا بظاہرہ دا طالبانو پہ اصطلاح کی یو شنی امر دی ذکر تقرار پا کیا رہا ہے مخی خدا وعدہ اکرا ان علینا جمعه و قرآنا فیدا قرانا فتبی قرآن دا خیوز لشو ثم ان علینا بیانا ان تقرأہو بے تلو لے یوز الخلستل لالنو دا دویم دا لستل سمطلب دی یوزر خوی خدای پاک بے زمون پا ذمہ دی لستل دا دے کلام ستا پا جل نو بیننا علینا بیانا بیان خو بظاہر
وضاحت د مراد ته وینه لستو علماء د دې په جواب کې اول جواب خدای شاه صاحب چې دا وهم دې دراوینا دا تقرهور به جملې سره ودلته نو ځکه دا حدیث مبارک به بار بار راشي په کتاب التفسیر او په دینو کې ان ثم ان علينا بيان ان نبينه ثم ان علينا نبينه بیان به درته دا تقرأ لفظ دلته نه دا چرته دراوینا وهم راغله مخکې تقرأه نو دلته تقرأه دوباره ذکر کړه امدار سنا دواړه صحیح دي ان تقرأه قراءت د حضور خپل ځان سره دا معنا درم به جملې شو او ځم چې تقرأه راغی نو قراءت د حضور په خلقو نو او دو عاده خدای وکړي ستا په جبه ځان سره به چې عاده دا زما په ذمہ ده او ستا په جبه چې خلق ته به بیانې دا زما په ذمہ ده یو قرات فی نفسه یو قرات علی الغیر ده نو رنده کې ان تقرأه قرات فی نفسه فی قلبه ان تقرأه دویم چې راغله نو قرات علی الناس والمسلمین والمؤمنین نو تکرار انغه فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك پس ته وعده او کرم او احسان الهی نه چې خدای ور سره وعده وکړه شونډه مخه دا چې جبريل برائے جاتا هو جبريل استمع وقت به ورته کې خو فیدم طلق جبريل چې جبريل بلا قرأه النبي صلی الله علیه وسلم کما قرأه من دبل لستل کسران چې ورته جبريل لستو بغیر د مخکې د شونډه خدولونه خپل به په جبه یاد خدای ورته صرف غوږ نو لستل تکرار یا فهم د معنا او د مراد دا ورته ذکر غم مکاوه د طالبانو یو کوچنی سوال ولی ما الفاظ د حدیث او معنا کې سوال دا دی چې حضور مبارک خو به تحریک د شفتین وکاو لکه مخکې تیر شو فکانا یحرک شفتیه ابن عباس هغه که سعید ابن جبیر ته سعید ابن جبیر او خپل شاګرد ته شاګرد او خدای ورته وی لا تحرک به لسانک جبه مخدا نو عمل د تحریک د شفتین او منکری خدای د تحریک د لسان نه نو گویا آیات جواب موافق د واقع او د حال سره نشو سبب د نزول د آیات خو تحریک د شفتین او خدای ورته دا سه نه وی لا تحرک شفتیه به بلکې لا تحرک به لسانک نو شفتین جدا شي د لسان جدا شي سوال پیش الحمدلله الکه سب کش پش کا وکا یا بدن اسوار او تخیال یا چې سړی متوجي سبب تنینو کله شذا آیات کله بچی آیات شي کله باټینګ کله لیډری کله پاټه کله اخبار خبره موږ ټول په دې مرز کې مبتلا استاد سره ست تکړه نه خدا به یو بل تویو کنه وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین فما دا مصیبت ته هجره کې مدارا لا چې کوټه تنانوته موچارا واس ورپس را پسونه بند کړه زما په ضرور راځي راځي نو په دې تش تصور مې د درزار شروع زه مالې سے په کوټه کې انګیټه ورته بل ز ګرم ورلم تاسو هغه ګرمي دومره ز ګرمي نه برداشت زما په ضرور راځي نو مر را پس چا بند کړه نو بارته ورته زبر داسي دلته مزله د شروع پتش تصور به خدای ته توبه واسم چې تاسو بالا یا خوب کې داسې وینم چې روانه ور پاتې بند دا احمد شاه عبدالي رحمت الله علیه زیارت ته تلو قندار کې اکمل دلته دغه اخر کې شریف دې او دوی خواجه ماته او شاته دا زیارت ته خدای خبر لاندې خاص
را پاسم په نه خاندنو خلک په پوړو ورکوزي نو خلک ورکوشي زه د یاره نه کوزي ما ته نه پزله نو هغه ته راځي جنوبي افریقا کې د سرو زرو کانو فاصلو 100 میټر لاندې پزمکي نو د بجلی په لفت په خلک کوزیدل نو قتل به نو خلک کوشو زه د یاره نه کوزي ما ته نه پزله نو هغه ته راځي بار راته خو ندارا دی پا دبے کے لفٹ کے ختم دا بیلے دا غسی خدا چید پا کسان ناسارو نو وام بند کنو پکان دا چه اس لفٹ روانش اگا نتک نظام فضل وال خطه گرالا یو لتا مور کی یو گلد دے ورلا بارس پای ویسے چلے مای دا گیٹ خوزینا وی دی لدکنو زان تیران کا گنو دا غبشی بے با روان شي چې مې راخ کنو روان شي یا خدا دا ګورې پار چا راځي او زه ټولو ستاسو له ټولو نه زیات ضعیف یم نو کش پش کوې چې درته خبر را یاد خیر دی نو د کېږي بنا بل توجه به نور خبر به ته نه یادېږي نه بړستنه نه تولۍ نه څه بل نه ښځه یو ملا وایي وعظ کوه نو مخامخ اوریدون کې ناستو نو چې د بواس کا هغه بجړل نو په دې خو سړی خوشاليږي چې زما دې واسطه دې سړي ډیره په توجه وږي خره نو چې واس خلاصونه ته आवाज وکړ وی واسطه فن درکوي او وی جړل دیواله وی جړل مې ځکه چې ستاګره چې خو دې نو ما تخپل کې لیر آیا دې زما یو مزیدار چې له ډېر وګړي وا ناغه مړ شي وې نو ستاګیا بالکل ناغه پځه نو چې تا به خبر کو نه مخ بغاړه وراړه نو ما ته باغ چې لیرا دې دې ځاګه پځه جاړه ما دې نه غوري نو سوال دا دی چې هغه مبارک خو به تحریک د شفاعتانو کو او حدیث کې ذکر شو او آیات کې راځي جب مبارک مخذا لا تحرك به لسانك وام دې کم دې او داس دې کم دې اخیری سوال داش جواب درې دا دی چې حقیقت کې جب خوځي خدای جب د خوځېدو اثر پښوندوي چې میمه دا کې نو شونډې بده خوځي چې به ادا کینو شونډې بده خوځي حروف شفویو کی نو حقیقت کی تحریک د جبه سره تحریک د شفتین راځي نو خدای د خپل علم مطابق کلام راولېږي او راوی د خپل علم مطابق خبره وکړي راوی ابن عباس وغیرہ خو شونډې مبارک لیدې د نجب خصوص نه ویني چې سړی چاته ګوري چې خبره کوي خو شونډې ویني نو دی وای چې حضور بشونډې فزوره او خدای پورا واقعات او د حقیقت نه خبر دی نو خدای خپل کلام د واقع مطابق راولېږي لا تحرک به لسانک ذکر د جبه د تحریک نه خدای خبر دی او د شوندو د تحریک نه دارای خبره ده لیدونکې نو تطبیق پکې راي په حسب ضرورت سره خبره وکړه او خدای د خپل علم مطابق خبره وکړه نو تعارض او تناقض دفع شو خدای ما خبره اصطلاحی دی تحدیث مسلسل بتحریک شفتین وي نو مسلسلات کتاب د ما سره یو کما حدیث چای کیو کیفیت نقل شوی په تسلسل سره دی تحدیث مسلسل وي یو حدیث چې حضور مبارک خبره کونه نو خجوري خوړې نو صحابي چې راویانو ته بیان کینو یو درې خجور راوړې چې زه خرم او تاسو ته بیان کوم ما شاګر چې به بل شاګر ته روایت بیانو نو خجور راوړې چې زه خرم او تاسو ته بیان کوم نو دې ته حدیث مسلسل باکل الماء تمر والماء یو ځای کې حضور مبارک خبره کولې نو وی خندل نو صحابي چې تابعی ته بیان کینو هغه خندل نو تابعی چې تابعی ته بیان کینو هغه خندل نو دې ته حدیث مسلسل بدوه کوي
حضور مبارک تشهد خو ابن مسعود تا نو داغه لاس په خپل دوارو لاسونو کیونه و ابن مسعود چې به شاګرد ته بیان کوي نو داغه لاس د دوارو لاسونو مینس کیونه و ما شاګرد دې چې شاګرد ته بیان کوي نو داغه لاس د دوارو لاسونو مینس کیونه و نو دې ته حدیث مسلسل به اخذ الیدین وای کله مصافحه وی کله یو کې یو کیفیت نقلی کنه بل کیفیت نو دې سم مسلسلات وای مسلسل بالضحك مسلسل باخذ اليدين مسلسل بالمصافحه مسلسل بتحريك الشفتين مسلسل باكل الماء والطعام دا د سره پارا ور سره دا نقل مسلسلاتو کې دا کیفیت ولی نقل کی دا خدا اصل کلام او مقصود سره تعلق نه لري زدل ته یو نوع تعلق راغی چې تحریک د شفتین به داسې کاو خو اشهدو سره مسلسل به اخذ الیدین یدین سفیدا وکړه یا حدیث مسلسل به ضحك سفیدا وکړه یا حدیث مسلسل به اکل الماء والطعام دا ما قجر سفیدا وکړه دا غي حدیث شریف سره تعلق نشته نه په وضاحت د حدیث راځي نه په معنا د حدیث راځي مې فهمې شو نو علماء وای دا حقیقت کې اشاره تثبت او حفظ د دې حدیث شریف ته ځکه چې هغه خبره چې هغه د اصل مضمون سره تعلق نه لري او هغه ورسره راوي نقل کی نو دا استحضار د حالت ماضی کوي چې ما ته داسې زور پزور یاد دي چې دا نور خبره مو تر سره یاد دي غیر ضروری خبره چې متعلق د حدیث نه دی هغه مرا ته یاد دي نو هغه اصل خبره خو به خود یاد دی نو دا د اطمینان قلبی دراوی لپاره دا کیفیت هم سره نقل شي یو صحابي وي د حضور مبارک نه چې ما دا خبر اوریدا هغه داونه د لاندې ولاړو څنګه ته ما خوا کوله څنګه په مخ راتله ولته څنګه ذکر ته صادق او ولاړه دا مقصد دا دی چې د حضور هغه وزن ماته یاد ده چې دغه وخت کې داونه د لاندې ولاړو څنګه استعمال ورکوله نو هغه اصل کلام چې هغه امر او نهي او شریعت ته امرانه څنګه وشي داونه او د څنګه نقل کول شي نو هم اصل کلام باندې خو اثر نشته او چې دی ور سره دا زواید هم ذکر کوي نو دا علامه د کمال حفظ او د تثبت وي ته یو سړی ته وویل ستارور د عربو نه راغی ما په ایرپورټ کې ولید ابر ته وینه یاره ته ما ولید لاس کې بریف کیسو ستا مشرور ته مخ کې روانو کشر رست روانو او لاس کې لخته او شنه جامې اغوسته نو دا هغه خیقن ناشي چې دې زماغه دا سړی سره زماغه بلور مې یادې یا بلور مې یادې کمیس مې یادې لخته مې یادې بریف کیس مې یادې ناغرور یاد خو به یقیني وي هغه د ځکه کې څه احتمال د شک شوبې وي هغه ټول ختم شي او نه یاره ویولې ضرور دی ورسره مخکې روان زوی دې رسته لخته لاس کې شین کمیسه اوسته خرا خورو ټوپه پساو مولد ما کیفیت نقل کې هغه اطمینان پیدا کولی زړه د مخاطب کې چې مطمئن اوسه ابن عباس به حضور به تحریک د شفتین او کو داسې به کو ما ته یاد دي مثلا سید ابن جبیر د ابن عباس نه نقل کوي نو د مسلسلات او فائدہ استحضار د حالت ماضیه او اشاره کمال تثبت او حفظ د حدیث شریف ته دا به خبره درېما
اغدا چې دا آیات په اعتبار د ربط سره ګران دي. دا د سورۃ قیامت آیات یو کم دیر شمو پاوک لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا